د نیت د وضو نه نکیږي، یعنی منځ پې بیا نشي کولی. وضو کې او په غسل کې دوه حیثیت وایو. یو حیثیت د مفتاح د صلات ته چې منځ پې کېږي که نه کېږي، په دې درجه کې پکې نیت شرط نه وایو. منځ پې کېږي په هر نیت یې چې اودس کړي او که نیت یې نه کړی، لکه سړی په اتفاقا اوبو کې پرېوت یا غټ باران ته ولاړ روانو ټول بدن یې لوند شو، یا لاسونه خپې ووینځل په نیت د تبرد، نو منځ پې کولی شي که نه؟ مونږ وایي او یو حیثیت د وضو د غسل د عبادت دی، یعنی ثواب نیت دی، نو ثواب د پاره نیت شرط دی او د منځ د صحت د پاره نیت شرط نه دی. نو دا ذکر ته تفصیلا میم چې موضوع د نزاع درته معلومه هغې په وضو او غسل کې نیت شرط وایي د مانځه د پاره هم، یعنی منځ پې علی کېږي چې نیت دی د عبادت پکې کړي. مونږ وایو که نیت د عبادت یې نه کړي منځ پې کېږي خو ثواب یې نه کېږي، نو د ثواب د پاره نیت ضروري دی او د طهارت د پاره نیت ضروري نه دی. منځ پې کېږي په هر نیت چې لمبلې دي هغه وخت کې د نیت نو یاد د بدن د یخوالي د پاره منځ پې کولی شي، خو ثواب درته میلاو نه شو. نو اودس او غسل کې دوه حیثیت دي. یو حیثیت د کونه مفتاحا للصلاة او یو حیثیت د موجب د اجر او د ثواب. نو د مفتاحیت د صلات دپاره نیت پکې شرط نه دی، منځ پې کېږي، او د ثواب دپاره پکې نیت شرط دی. ثواب به درته علی میلاویږي چې نیت دې پکې د منځ کړي او د تقرب الله، نه په نیت د تبرد د اعضاء او نه په نیت د تنظیف. سړي لمبل په صابون ځان مګي شیمبو لګی او نیت یې د منځونه ځان صفی سر صافی ولامبي، نو دوی وایي نه منځ پې نشي کولی چې څو پورې په ابتدا د غسل کې دا نیت نه کړی چې زه به پې منځ کوم. او مونږ وایي منځ پې کولی شي، بدن یې صاف ستره دی خو ثواب یې نه کېږي، ځکه ده پکې نیت د سر د وینځلو، د ګیرې د وینځلو، د بدن د صفایۍ او د خوشبویۍ کولو کړو، نیت یې د تقرب الله نو کړ. نو په وضو په غسل کې دوه حیثیته شو. یو سبب د صحت د منځ، نو په دې درجه کې پکې مونږ نیت نه وایو، او یو سبب د ثواب او د اجر، په دې درجه کې پکې نیت ضروري ګڼو. او هغوی وایي مونږ پې نشي کولی. دا یو مسئله ده. دا ولې هغوی وایي چې اودس او غسل کې نیت ضروري دی؟ دا د دې حدیث مبارک نه استدلال کوي. دا هغوی دوه دلیله وایي، یو دلیل نقلی اثري، یو دلیل عقلی نظری قیاسی. اثری هغه دا حدیث مبارک دی، انما الاعمال بالنیات، نو دینه به شکل اول جوړ کړي. هغه وایي الوضوء عمل من الاعمال وانما الاعمال بالنیات فالوضوء بالنیه، شکل اول جوړ شو او دا بدیهی الانتاج. هغه وایي وضوء او غسل یو عمل للاعمال الشرعیه، او هر عمل لپاره نیت ضروری دی، نو اودس او غسل لپاره نیت ضروری شو. نو په عموم د انما الاعمال بالنیات کې وضو او غسل داخل دی، ځکه دا اعمال مطلوبه دي په شرع کې. نو ایجاب د صغرا پکې راځي چې الوضو والغسل من اعمال الشریعه وانما الاعمال بالنیات فالوضو والغسل بالنیات. حد یو سب دی لرګه.
بے خود دلیل یا سری شو حدیث مبارک نو د دې حدیث پرانا کې هغه وضو او غسل لپاره نیت ضروري ګڼي ځکه دا یو عمل دی او حضور وایي انما الاعمال بالنیات دا تم وایي ورشه خدا خیر خبر روا دلیل نظری و قیاسی وایي وی احناف شیخانو د طهارت په عموم کې خو تیمم داخله ده او تاسو تیمم کې نیت وای نو چې څنګه په تیمم کې نیت وای نو په وضو په غسل کې وای او جامع طهارت ته یعنی دواړه خبره دا د تطهیر د بدن لپاره دی او یو طهارت حسی معنوي او حسی دی او بل معنوي دی نو قیاس په جوړ کې چې الوضو والغسل من اسباب طهارت البدن كالتيمم وقد اشترطتم النية في التيمم فينبغي أن تشترط النية في الوضوء والغسل قياس کی پتیمم دا درې وړا ائمه کرام و احناف ته اول با حدیث شریف بحث کو بے دلیل نظری تراش دا حدیث شریف نسلور جواب کی علماء هذه خاصه مسئلہ کی اول جواب دا عام و احناف و شارحین دی دا حدیث شریف دا جواب خلاصه دا چې انما الاعمال بالنیات دا با جار مجرور خپل متعلق غواړي متعلق به یا د افعال عامونه یا د افعال خاصونه افعال عامله كوجود معنی دا چې وجود د عملونو په نیت نو فعل عام هیڅوک نه وایي ځکه عمل بغیر نیت موجودیږي سړی او دس کې او دسې موجود دی نیت خود زړه سره تعلق لري او عمل له جوارح سره نو جوارح باندې یو عمل کې موجودیږي یو سړی وی وال موجودیږي ډوډۍ خوري ډوډۍ موجودیږي کنیت دی کنوي نو کفیل عامه او باسه نو فعل عامه خدای چا پنځ نه دی نو تاسو متعلق فعل خاص راو باسه صحت انما الاعمال بالنیات انما الاعمال تصح بالنیات عملونه صحیح پنیت نو چې تاسو فعل خاص راو باسه نو مونږ فعل خاص راو باسه چې ثواب د عملونو پنیت دی انما الاعمال توجر بالنیات یا اجر الاعمال بالنیات وثوابها نو تاسو فعل خاص صحت روخ من فعل خاص ثواب روخ نو دواړه برابر شي مونږ په حدیث عمل کړی مونږ وایو دارومدار د ثوابونو د عمل پنیت دی نو حدیث شریف خو مونږ پرې نه هو د عیاذ بالله تاسو یې صحت د عمل پنیت دی مونږ وایو ثواب د عمل پنیت دی نو د ثواب په درجه کې نیت شرط وایو موضوع د نظاف مې تخودل نو په حدیث خو د دواړو فرقو عمل نه او تاسو تقدیر د صحت راو کوم تقدیر د ثواب راو دا عام شارحین وي دیم جواب د امام غزالی دی امام غزالی اگر چې شافعی دی او خبره صحیح کړي ده صحیح ته بس صحیح وایي ورسوک چې وایي زګوري دړون تعصب نیم قائل او دړون تقلید زه مقلدم خلا وجه البصیرت الحمدلله دین منی خو
امام غزالی وای دا جګړه خو د فقهاو په نیت شرعي کې ده او دلته مراد نیت په معنی لغوي دی په حدیث کې نو حدیث د موضوع د نزاع نه بار دی معنی لغوي و انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرضه من جلب منفعة او دفع مضرة حالا او معانا نا مرتویلیو ناوی دل تنیت پا معنی لغوی دے نہ پا معنی شرعی نو که مقسم کی نیت پا معنی لغوی دے و بے قسیمینو کی نیت شرعی راولے نو تقسیم دشی با نفس و غیر تراشی نو حدیث مبارک د موضوع د نزاع نوار دی وضوء او غسل خو اعمال شرعیه دی او غی کنیت په معنا شرعی سره مراد دی نو مقسم کنیت په معنا لغوی سره شو او به رستو قسیمین کنیت په معنا شرعی سره اله او موضوع طهارت کنیت په معنا شرعی سره او پشد او نکاح کی نیت په معنا لغوی سره نو اجمال کی نیت په معنا لغوی سره شو په تفصیل کی نیت په معنا شرعی او لغوی سره شو او قاعده خدا دا چې جزئیات دی او امر مشترک یا تفصیل د امر مجمل خو داخلي پاره نو معنا شرعی خو په دغه معنا کې نه داخله نو تقسیم د شی نفس او غیر تعالی وی دا حدیث تا موضوع دا نزاع نبار دے نکا پا دے استدلال زمون شوافی کئی نا استدلال ضعیفہ دے دا سوکوئی الحمدللہ ماوی معنی لغوی مراد دا نا معنی شرعی استاسو دا جواب وقت زمات کو په اطمینان نشته زفر سم خبره ځکه سید الکائنات د بیان د معنی لغوی د پاره دنیا ته نظر راغله دا سره پاره د بیان د شرعیات او د پاره هغه شیعان چې د خدای د اصول ذرایع دي نای کې نیت هم داخل نه نو نیت په معنا شریخه نه په معنا لغوي سره د لغوي بیان ته ضرورت دی او پیغمبر دې نه پاره راځي چې د لغات حل کی دا منه د خواخ اگر چې ویم کې لوی شخص د حجت الاسلام دا تما د خپل طرف وې دا چا تنقید مې پنه نه اورېدل جواب د حافظ ابن رجب حنبلی دے حنبلی دے اور وی شخص حافظ ابن قیم شاگرد سبکی پہ ابن قیم پارت کی کتاب لکرے داغا پنونیہ نو دا داغا پارت کی رد لکرے شرحم لکلے دلیل الفالحین وسلور جلدنک اولی عالم دلوی محدث فقیح مفسر محدث گورے دا ہر یو مسلک چی دا علماء دا اہل سنت والجماعت نکل کہ شیعگانم رد در تمالمی کتے شیخو چی اولم دماغ تخپل دلائلو ندکی او کچھ دماغ دینو گورے گورے ما جان تش پیو دیرا کے مبندہ ہے توسع پا نظر کے پیدا کے بار دنیا تبلار سے مود الامنار ما تو پکن مسئلہ کے رزد اوزاعی سے پا مسئلہ کے
اوزاعی سے وی عالم دل وی شخص دے امام ابو حنیفه هم اثر دے فقيه دے مجتهد دے او مذهب ختم شوی دے خدای دا ټول لاغون کوي دولس امامان فقها خدای راغون کو سلور کوم که زما وسو یو کول مې خو په وسنه مې بار دا او دا غي بو وجه یو وجه اثری ده نقلی او بل عقلی اثری ده چې دا سلور واړو اقوال د صحابه او کرامو نه نقل دي نو صحابه تللی دی وفات شوی دی هغه څوک را جمع کولی نشي نو دیم چې دا کوم صحابي قول اختیار کړی موږ زخه ځکه صحابه ټول په حق الحمدلله او خدای ته رضی الله عنهم ورضوا عنه ویل دي سره د اختلاف د فروعنا نو موږ هم د ائمه اربعه ته ټول رضی الله عنهم ورضوا عنه وایو سره د اختلاف د فروعنا نو سبب نه د ذکر ټول صحابه په حق دي نو سلور وړای ائمه کرام په حق دي پیګه پیګه زالا وشل بصیرت درته د عقلی دا چې دې کې توسع د امت فراخی ده پکې که سړي باندې یو ځای تنګ شي په بل قول عملو کې د اهل حق و نوم سیده وعام خلق ته اجازه ني او بلا ضرورت راځي ډېر مسائل کې فقه حنفي کې فیصله په فقه مالکی کې او آسان مثال در تخیم چې ستاسو ورته ضرورت افغانستان کې خلک رکشي وي دي دل تر رکشي وي دي د مړ جن دې پټن لګي او شزه ناس تا ځوانه خزه زمون فقه کې وی چې ټول قرن ختم شي نو قرن په څو کاله کې ختمي سلور نیمه شلې کاله نو به دا خزه واده کوي نو د عقل او د انسانیت نه فکر واله چې او خزه باندې سلور نیمه شلې کاله تیر شي به خاون کول شي یا به جمع دی بیا په دا خو چې واده کی هم کم از کم د شلو کالو کوي نو سلور نیمه شلو کالو ترسي او دا تمر عمر چې دا صفات ده به خاون ده دې به تقاضاوي که بنوي کدا په ګناه کې واقع شو دا وسکه ظلم نه ته چې ټوله پیړې ختم شي پیړې خسلونو وي ادنا ده پیړې سلونی مشلې کال ده نو چې سلونی مشلې کال فرض ککه جام دی نو سر به خپل ته دوباره راځي دې داسه دا وسکه دیلو بیده سلونی مشلو کالو سڑے گورے تاسو کی کسوکی ہو تیار چاہو دی وجن احناف دا مالک سے پقول کا عمل کی کنی سعید المسیب یو کالوے لدے امام مالک سے بوئی نا سلور کالا کی کہ خاون پیدا نشو نی پتو لگی دے نی خطرو لگا نی نان نفقا اسنا ندوار طرف با مشران کینی دا خدای طرف او فیصله دا مرد آقبو کی چه بس مرده نو شزه به بل خاون سره نکوتر حیدت دا وفات بطیر کی که احور سره یوزه شوی فرض که کدا سی صورت پیشو چه خاون ده بیان آگئی نو دا دیم نکاح پخپلا فسخ شوا اولاد چونکه بشبه ده اولاد تابع ده زوج ثانی ده جنون بی خاون تبو یہ پریرا چی مسئلہ سب دویم سرائی کرده او یا کاغتا واپس کی نو پس واپس بشی کفارس کر او کرانا غنو خبر ایسی کرده نو سلور کالم بیا مدارا چی او خزی تاوی سلور کالم انتظار کی نو مجبوری مونگا امام مالک سے پا مضافت بکو دیرو مسائلو کی قرائن حجت امام مالک سے مسائل مرسلہ و قرائن و بعد عمل کی او منگا مجبوری په بازو مسائلو کې یو سړی روت پمندا لاس کې چاړه دا جامې د وینو لړلې دا دیوال نه روت دیو کور چال تمکتل یو سړی مړ پروت دی په چاړو والے شوی غوا دل تکم دی اوس هو قرینه موجوده ده چې دې سړی څه چل کړي چاړه د وینو لړلې جامې لړلې او په hebat روان دي خلی په روان دي ځان او باسي ولا قاتل نه نو دیتا عمل بالقرینه وای یوسف علیہ السلام زمانہ کې چې پاغه تهمت شذ ولګاو
جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أجر وعذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهدا من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن التقوانوس ديت عمل بالقرينه سلیمان او داود دا مې تمینس کې خبر راغله سلیمان او داود علیہ السلام قصه بخاری کې راشي یو دوه شذې دي لکه د خټکو خشاک لتلی پندونه دغه ماشومان ورسره هغه کېدولې دي سامان سره او دوی خشاک غونډي دې کې شرم راغله دي د یوې ښځې زوی یو د مشرق ښځې زوی چې دواړه رااله ا موجوده زوی باندې دواړو دعوا وکړه و دا کشر مشرق دعوا وکړه چې ستاسو وی اورې د مازوی نه د هغه د زمازوی داود علیه السلام لاله د دوانو ګوانو هغه د خپل اجتهاد مطابق دا فیصله وکړه چې حق د مشرق دی زوی مشرق لور بار سليمان علیه السلام لو بكول الکو او دې دوانو دا یو خدای روانه او په خوشاله او بلې جاړل یو بلې خور جاړل وی دا شان زوی د دې وړې د پلار دی ما دیل ورک زمازو یہ خرازه داود علیہ السلام تعالی قربان کسته اجازه تی ز پکې فیصله کوم وی خداو کا بچي وی زه خدا زوی نیمو ما پمیاس وی چاړه راوړه زه خود واړو لا ورکو نیم بده یوشي دې کشر چې کړ وی ټول د دې شخ مړکای ما مشرقات غنک په پیژ وځه دا زوی راځي ازوی کجره هغه وځه نه علاوه دې ته عمل به قرینه وای چې په قرینه معلوم ک چې دا چا کیږي هغه کې هغه د مور هغه محبت او شفقت را سوي سیب ټول د دیش خو پرې کاوه ما او مشرق نه کا نو دا شان نو سلور لا دلیل عقلی نه ته وي چې کله توسوي پکې هغه کې اسانه صورت دیو جن زمون فقہ کې ملکی بحر رائق کې که سړی رواني په حج یا سفر او امام شافعی وي او جمع بین الصلاتین کی تور پسې کاوه جمع بنه پرې توسو نه پکې ځکه دام یو مسلک دی د صحابه کرامو نقل ته تابع د امام دا وخت دار ته مسکو عمره لاړې حج لاړې نال تکي دا کوي وتر پجما کوي پر رمضان کې ناغي پمینس کې سلام ګرځي کوي درې رکعات پمینس کې سلام ګرځي نو ډېر شیخان قمقل چې دا وړاندې مقلدین دي مونږ نه کوي او دې توسو نه خبر نه وي چې نه دا یو فصل مجتهدون فی دي او قول اهل حق ور د صحابه کرام را نقل دي امام دا وخت چې څنګه مونږ کوي کا اور پسې ستامن باطلیږي نه خو چې دا اهل حق خبره نو دې کې توسو نه جمع نو ډیر قامخل بدري غلطه کوم مبتلاش یو خبوز پرید جمع پر خودل په حرم شریف کې څومره لوی ګناه به ما وخت کې موږ کې اکثر قامخل چې کوم وخت امام هم لګي نو جمع وخت کې بل موږ نه کی ځان لموږ کې 1,00,000 ثواب دی او جمع سره چې کې په 20 لکه د دې ډېر قامخل بریلیان ټول موږ نه سو کوئی دا ماسپخین مازیګر دا وخت کې الکه ته خپل مذهب حنفی نه خبره زمونږ مذهب کې خصل اور اقوال لري دا متن کانس کې خو یو قول ذکر نور درونه نه خوا نو دی هغه تنگ نظرین مون نه کوي الکه جمع دې پرې خو دا اورا دا قمقل پیران نو دی د مذهب نه دین جوړ شي نه مذهب خو یو ترجیح ده اقوال دي علماء ما تذکوه چې سلور خدای په لیکن فیدہ وجہ سریمشتا وجہ اخلیمشتا نو ما تاغوی زا اوزائی پا مسا او امام اوزائی زیارت لزتلم بیروت کے خخت او لی امام دی او دا امام ابو حنیفہ هم اثر دا اغنا یو کال رست وفات شوی دا اغسر مناظری را اغلی دا تبزوه او لوی شخص دا زهری سیب شاگن نبی منگا حنفی کا حجلت مائر او زعی سے فقہ سره نشته لوی شخص دی صحیح امام دی
خو خدای پاک یو قبول عام چاله ورکړي چاله نی ورکړي چاله شاګردان ورکړه د ای کتاب اقوال نقل ویل کل نو مدون شو مسائل د نور فقهاو کتابونه نه دي مدون شوی اقوال په کتابونو د نورو کې راغلي دي خپل فقه نه د مدونه کړي د سلور واړو فقه مدونه دین خارج کېږي ما به حنفي یو شافعي د ایران کې د کور طرفونو او د بعض بلوچستان شوافی او اکثر بلوچستان احناف نو په مفهوم مخالف بحث شو نو زبرد رشتہ بیا راته دا اوزاعی عالم وای چې دا مفهوم مخالف احناف ولې نه قبلای نو ما یبدا درته وای مکلاندا ویلاندا ما دلالت د لفظ په مفهوم مخالف دا دلالت عقلی محض ده او عقل اثبات د شرع او د حکم نشي کوله بس وی باس پیش مفهوم مخالف هو باغی دلالت د لفظ اهو دلالت عقلی نه لغوی تبع انما زید قائم زید ولا ده نو دات معلومول چې امر نه دی ولا دا خو دلالت لغوی نه دی دا خو عقل پرانا یاد ده حصر نه معلومه نو دلالت په مفهوم مخالف دا دلالت عقلی دی عقل اثبات د احکام نشي کول د دې وجه نه احنافي مفهوم مخالف کې حکم مسکوت عنه ہوئی نہ نفی کو نه اثبات کو چې سو پورې بل دلیل نه موجود شي نو دا مې څه خبره ده دې پورې وکړه چې دې کې توسل خانو پرنیت پورې خبر راغله نو حافظ ابن رجب حنبلی کما ته کتابونه ګوره نو دې کې به توسل په ذهن پیدا شي الحمدلله یو وجه د امام غزالی شو حافظ ابن رجب حنبلی وای حافظ ابن تیمیه ابن قیم دمشق خخت دی زیارت لورغله هغه کې ابن کثیر مخبر روانه کړی دی حکومت کالج په جوړ کړی دی میډیکل کالج په میدان کې علماء د ابن تیمیه ابن قیم پیدالوی اشخاص ته دی خبر روانه وای هغه محفوظ دی غینه جنگ لراته و انور مخبر روانه کړی دی حکومت په کالج جوړ کړی میډیکل کالج دمشق کې تیر شو نو حافظ ابن رجب حنبلی وای ودا حدیث ته موضوع د نزاع نه بار ده په دې استدلال د یو فرق خمسین نه ولی او نیت پدرو معنو ده ما ته مخکې ویلو کړ نیت استعمالی کی پدریو زینو کی اول دا پارا تمیز دا عادت دا عبادت لکه خراس کاک نکے ڈاکٹر دا تیلی نباکی نو نکے نو دا عادت علاج او یو پنیت دا عبادت دا روجی تقرب الاللہ کی نو دا عادت او دا عبادت فرق پنیت رازی کنیت پکی دا روجیو کو روجہ دا او کنیت دا علاجو کا علاج دے روجہ دے نسی کی گی دیم دا پارا دا تمیز دا عبادت نرازی لکه دو رکات سنت دا سبا و دو رکات فرض دا سبا اپا منز کے فرق نشتا دا اول نتر آخر پورے فرق پنیت کے دے کنیت دا سنت ہو دے کنو سنت ہو کنیت دا فرض ہو دے فرض دے یا روجہ نفلی و فرضی ہر منز ہر عمل شرعی لکه حج زکات کنیت ته د صدقې نفلی کو صدقه نفلی شو او کنیت ته د زکات کو نو صدقه واجب شو حج کې کنیت ته د نفل کو نفل له کو د فرض کو فرض موږ کې کنیت د فرض کو فرض نو نیت دلته مؤثر دی د پاره د تمیز د یو عبادت د بل عبادت دریم موضوع د استعمال د نیت ادا پاره تمیز د معمول له راځي د بل معمول له دا عمل صدا پارکم خدای دا پارکم که دا ریا دا پار دا حج دلکم که دلکم زان لکم که حج بدل کم
لکه دا د خدای د پاره د عمل کوم دا د ریاکارۍ د پاره نو درې نیت موازی د استعمال د نیت درې ځای نشو کله نیت د پاره تمیز د عبادت د عادت نه کله نیت د پاره تمیز د عبادت د عبادت نه او کله تمیز د معمول له وي د بل معمول له د دینه بحث اکثر صوفیاء کرام کوي د دې دریم قسم وي دل تنیت په درېمه معنا ده نه په معنا او عادت و عبادت په پس معلومه اپنیت عبادت د عبادت نه پسودی دا کیږي پنیت دغه نه فقها باس کوي او چې دا چا نه پاره به عمل کې د شهرت د پاره کده غد پاره دینه فقها باس نه کوي دا موضوع د بحث د صوفیاء او کرامو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ومن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون من كان يريد ثواب الدنيا نؤته منها نو یو نیت د پاره تمیز د عبادت شو د عادت یو نیت د پاره تمیز د عبادت او یو نیت د پاره تمیز د معمول له آخر دلته حدیث مبارک په معنا ثالث سره نه په معنا دو اول سره اغین ابو فقها باس کئی او دا موضوع دا باس دا صوفیاء دا اصلاح دا نیت چی خلق تاوئی نو دا موضوع دا نشان بار دے فقها استدلال پسینه دی پیو جانبا اور دلیل ایسا دی چی دل تمراد معنا ثالثا دا دلیل تقسیم دی چی نیت دا خدای دا پارا دی که نیت دا دنیا دا پارا دی فمن كانت هجرته تفصيل كده فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه تفصيل تنبوري چاگر نیت دپارا دا معمول له دی دا معمول له آخرنا دا عمل دا خدای دپارا که دا عمل دا شیزنی دپارا که دا عمل دا آخرت دپارا که کدا عمل د دنیا د حصول لپاره هذا اخره تعالى سعيه سوره قرآن او حدیث ګورې جامع دي ټول علوم ته سلورم جواب د شان ورشا صاحب حافظ ابن رجب حنبلی جواب د ما وخت سلورم جواب د شان ورشا صاحب شان ورشا صاحب وی زما تقدیر د شوافع نه د خوخ تقدیر د احناف نه د خوخ په هر یو د بده لازمي شوافع صحت روخ کله ده نو دا سی وی صحت د عملونو په نیت ده نو موضوع کې چې د نیت نه وضو ده نه ده صحیح او احناف ثواب راو باسي چې ثواب د عملونو په نیت ده نو وضو کې د نیت تقدینی نو ثواب درته نه ملاويږي پاتې شو مز پکېږي په خبرو کا ما فرته موضوع د نظام متعین کړ په مختلف الفاظ ناغوی د احناف په د قید کې په بدل لازمیږي او د شوافع په قید کې
دا تخصیص لازمی گی چا مراد دا حدیث نده چی شوافی صحت رو باسی نو حکم صرف مخصوص شو پا اعمال شرعیه و پورے ذکر صحت دا عمل و فساد دا عمل ہو پا شرعیاتو کرا دی حال دا چی حدیث عام دے طول اعمال دا شامل لے کہ جنس دا شرعیاتو نہیں کہ عاداتو نہیں کہ مباحاتو نہیں کہ نوری انما الاعمال الف لام پا جمع چنا دلالت پہ استغراق بے مدانا چی حکم مختص شو پا دنیا پورے ذکر صحت او فساد دا دا احکام و دنیاوی زینے دے موزگی پالے حدیثو پسند ذکر لباد عوام منکو مچھدر کے لغا پیداش انو منز خو کیگی کہ پا یو مسئلہ کے اختلافی ہم فصل مجتہد فی کی کیگی خو فصل متفق علیہ کی نکیگی مجتہد فی مثلا جمع بین الصلاتین رفع الیدین آمین بالجہر دا مجتہد فی دی صحابہ مختلف تی پکی او متفق علیہ لکا شلکات تراوی دی بانے اتفاق کرده صحابہ کرام دیکھ داغوی مسلک تا زا غلط تے یا درے طلاق پیو طلاق گردول دا غلط تے امر مجتہدن فی ندے ذکر صحابہ کرام دا عمر فاروق دا زمانے نا درے طلاق گردول شیو دے نو دا امر مجتہدن فی ندے نو دیکھے قول خطا دے او باقی خو نقل لی دا فقہاونا دی وجہ سلور وارو مذاہبو کی تراوی شلکات دے او پا سلور وارو مذاہبو کی یو سڑی خزا پا درے طلاق کی کہ پا یو لفظی کہ پا دوئی کہ پا یو مجلس کی کہ پا دو مجلسو کی ادری دی یو گنی چی پا یو مجلس کی بعد خلقی وی اڑو طلاق واقعی کی گی نا سر چی پا یو مجلس کی دکا دا طلاق بدعی دے او بدعی نو واقعی کی یا پا حیث کی حافظ ابن تیمیہ حیث کے طلاق نہ ہوئے خدا مسلک خطا ہے نو خطاوں کی موافقت نہ کو نو چیو امر مجتہدن فی نیوی او آغا سلو وارا فقہا و صحابہ و کرام و عام مسلک نہ خلافی ایک اتباع نشتا کئی بخبل کا خبرو پیگے الحمدللہ نو احارشان مرشاہ سے بوئی کہ تخصیص دا شوافیوں کے پس حد سارا ایک دو بدے لازمی کی اولا دا چه تعلق دا اعمال و صرف دا شرعیات پورو آخی دیم دا چه حدیث متعلق شو پا امور دنیاوی پورے ذکر صحت دا دنیا حکم دے پا احکام دنیاوی پورے اور پا تقدیر دا احناف کیوں تخصیص پا حدیث کے راوے پا شرعیات پورے چه ثواب راو باسی لیکن ثواب عام پا شرعیات کی اور تخصیص دا حکم راغی پا امور دا آخرت پورے لیکن ثواب تعلق دا آخرت پورے ناوی زمانہ تقدیر دا صحت وقت لیکن دو با تخصیص پا کی لازمی گی پا امور دنیاوی پورے اور پا احکام شرعیو پورے فقط آنا میں تخصیص دا احناف وقت چه ثواب راو باسی ذکر تعلق با صرف شرعیات پور راشی او دا احکام و دا آخرت پور براشی او حدیث عام دے ناغوی نا دار مطلب و مراد دا حدیث ترغیب دے پا نیکو نیتون اختیارونو کی او ترہیب دے دا بدو نیتونو یعنی دا باب دا وعظ و نصیحت نا دے انما العمال بالنیات تا توی گوری عملون دار مدار پا نیتن اخکل نیتون کوا ترغیب دے اختیار دا نیات صالحاو تا او ترہیب دی یرول دی دا نیتون بدونا کہ نیک نیت نشکول بد خو مکوا چه عمل لی خراب نشی
ورود د حدیث ته باب د تذکیر او د ارشاد او د وعظ او د نصیحت نه دی، ترغیب دی په اصلاح د نیت کې او ترهیب دی د افساد د نیت نه. دا شان او شاه صاحب خدا حقیقت کې جواب د حافظ ابن رجب حنبلی تر راجی کی چې معمول له بس ګرځي خدای به ګرځي که دنیا به ګرځي. دا خو حدیثی بحث شو. دیم دلیل هغه قیاس کړو په تیمم باندې. موږ قیاس په تیمم صحیح نه دی د دوه وجونه. اوله دا چې معنا د وضو نظافت ده، د نظافت په مفهوم کې نیت نشته او اراده نشته. چې استعمال د اوبو کې نظافت په بنا کیږي، صابون موږ په مخلصونو وینځي نظافت په بنا شو، نو په تحقق د وضو کې مفهوم د نیت نه داخل. په خلاف د تیمم نه، تیمم وی قصد او اراده ته لغتا دا غي په مفهوم کې نیت او اراده داخله نه. فتيمموا صعيدا طيبا ولا آمين المسجد الحرام ولا آمين البيت الحرام. نو تیمم کی کوم نیت وایو نو نیت دغه په مفهوم کې داخل دی، او که په وضو کې نیت نه وایو نو نیت دغه په مفهوم کې نه داخل. دا د بار نشي دی، دغه وضو د وضاحت نه دی، وضاحت رڼا ته وي، روشنی ته، صفای ته، نظافت ته. نو چې استعمال د اوبو دی که نظافت به پکې راځي، نو قیاس یې په تیمم صحیح نه دی. دیم دا ده چې وضو کې استعمال د اوبو دی او د اوبو صفت طبیعي تطهیر دی. وانزلنا من السماء ماء طهورا، نو چې استعمال د طهور دی وکړو نو طهارت به په بنا کیږي. او په تیمم کې استعمال د تراب دی او تراب تطریب پیدا کوي، بدن خرابای، تلویث د بدن دی، ناغه به مطهر کیږي په نیت سره. اپا جعل د شارع مطهر کیږي، یعنی خوره خو طبعا مطهره نه ده، ملوثه ده. نو خوره په مخ مګل خو نظافت نه پیدا کوي. دا خو ته په کې نیت د نظافتو کې نو شریعت په عزت ته نظافت حاصل شو. نو خوره چې مطهره کیږي دا په جعل د جاعل شارع سره شوی ده، او بچ مطهره ده دی کې جعل د جاعل شارع تاجت نشته. دا ای طبیعت خدای د تطهیر پیدا کړی دی او د خور طبیعت تلویث پیدا کړی دی. ناغه تنزیه پیدا کوي بغیر د حکم د شارع نه هم، او خور تنزیه نه پیدا کوي بغیر د حکم د شارع نه. نو قیاس په تیمم صحیح نه دی، بلکې قیاس د وضو په جنس ته طهارات وکا او طهارت د ثياب هغه کې نیت په اتفاق د علماء شرط نه که هندو دوبي د لجامي وینځلې هم جامې دې پاکي، او که تاړو پکې نیت د منځو کړي د سفید یاسه وکړو موږ په کوونش. یا طهارت د مکان که یو چوڑی عیسائی د الله مکان صاف که مکان طاهر شو، اخو نیت د موضوع نه کوي. نو طهارت په طهارت قیاس کول پکار، په طهارت حسی اخو طهارت معنوی. موضوع ولی په تیمم قیاس کوي، تطهیر د بدن قیاس کوي په تطهیر د ثياب، په تطهیر د مکان. او یک نیت تاسم نه وای نو په عموم د انما الاعمال کې خو هم داخلي هغه کې ولی نیت نه وای. نو چې څنګه په تطهیر د مکان کې او تطهیر د ثياب کې نیت بنیادی شرط نه وي، نو په تطهیر د بدن کې نیت بنیادی شرط نشو. مون قیاس تاسو بل حدیث تراولاش وضو طهارت الطهور مفتاح الصلاة، مفتاح الصلاة الطهور، ترمذی کې بلاش. نو قنجی ورته ویل شي، قنجی په پرانستو د جرندې کې نیت تاجت نه لري. قنجی چې په جرنده کې ورکه قنجی تاو کې
نو کستانیت د فتح وی کده نوی دروازه به پرانستی کیږي جرنده نو دې ته مفتاح الصلات ویل شوی او مفتاح د تعاون کې بنا د فتح د قفل نیت تاجت نه لري په نفس تعویدو گردش سره چې کنجي پکې تاو کې جرنده پرانستی کیږي کفار نیت دا خبره ختم اوس پکم آخری خبره مناسبت د حدیث شریف د باب سره سره بظاهر اس مناسبت نشته ځکه دې کې د وحی څخه ذکر نشته نه د ابتدا د وحی د دې وجه اول جواب علما دا کوي چې دا حدیث مبارک د په منزله د مقدمه ګرځولې ده د پاره د ترغیب د طالب نیت صالحه او د ترهیب د بد نیت ته د اصلاح د نیت لپاره دا حدیث ذکر کا طالب او استاد دواړو ته نصیحت کول غواړي ګوره طالب په ذکرولو د حدیث کې رضا د خدای مقصود وګرځاوه او استاد په درس حدیث کې رضا او اصلاح د طلباو او مسلمانانو وګرځاوه فلوس مګرځاوه فلوس په خدای درکې هغه نیت تاجت نشته میخه چې کور ته سړی راولي د پایو د غړو پنیت راولي د سټو پنیت نه سټه کو بکې چکا ورکه وو غټي غټي سټي بکې یو دیکلته جوړاوه او ګواټه جوړاوه می قصب د ګواټو د پار کو تراوه کله پای وړو نو خپل نیتو کا خو به یو سوال دی چې دا خدای دې باب نه مخکې لیکل پکار چې په منځله د مقدمه او دغه باب نه رسولې ګرځنه نو مناسبت پکار دی د باب نو دیم جواب علما دا کوي چې دې کې ذکر د اصلاح د نیت او اصلاح د نیت دې ته اخلاص فی العمل وای او اخلاص د انبیاء کرام ربی صفت الرحمن من عبادنا المخلصين وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين نو اخلاص د مبدا د نبوت کې داخل دی په مقدمات د نبوت کې په دې حیثیت چې دا حدیث مشتمل دی په اخلاص نو ځکه په ابتدا د وحی کراو چې د انبیاء کرامو صفت د اخلاصي په ابتدا کې او انتها کې او مامور بالاخلاص درې مدا چې دا دمره هدایت او رشد د پارمن لیوان دا په خپل د اخلاص د نبی کریم علامه او د ابتدایي صفات دي دا سلام مدا و چې دې کې د هجرت ذکر دی او هجرت آغاز د نبوت ځکه سید الکائنات خپل کور پرې خو د وقار حرات وته نو د مواضع او د فتن او د فجورنا مواضع د خلوت او ته تللی دی چې دا بد ادا وحی وا څوک وایي چې دا ظهور د نبوت راغلی د دې حدیث په وخت دا حدیث مبارک حضور مبارک په اوله خطبه کې ویلو چې مدینه منوره ته راغی په خطبه کې وی او دغه زمانه د ظهور د وحی را وحی به سرګند شو غالب شو مخکې به ډیره پیاره وه نو د ظهور د وحی په حیثیت دا حدیث راوړي دا علامه د ظهور د وحی وا هغه زمانه کې دا حدیث ویل شوی دی چې وحی ظاهره شروع شو بس پکو پدې نشتا دا فرق نه قرآن کشتا نه سنت کشتا بل نتبع ما وجدنا علیه آبائنا ناغیس پا دلیل اتباع کولا سا پا مور پلار پسی اتباع و تقلید کی دا قرآن و دا حدیث پرانا کے فرق نشتا نو چسو کوئی اتباع کو تقلید نکو نو دا ابلہ دے قمقل قرآن و حدیث کے فرق نشتا شیخ محمد ابن عبدالوهاب عالم و حنبلی بعض مسائلوں کی شدت اختیار کرے نور اہل سنت و اہل حق
کہ اسلام خور شو کنه چې حضور راغی او ملک ټول د اسلام شو او د اسلام حکومت قائم شو. مسح علی الجوربین کیږي او مونږ په احتیاطاً مونږ نه کوو. امام ابو حنیفه نه وی به په آخري مرحله وفات کې رجوع کړی د قول د صاحبانو. هغه صاحبین په جرابو مسوي خو مضبوطی جرابې احتیاطاً په مونږ نه کوي او طهارت ته حاصلېږي چې په جرابو څوک مسو کوي. زه په هغه اودس کې کوم چې په کوم مونږ نه کوم لکه کتاب کتو دا پار سلور قسمه اودس راغلی ها بیا به تاسو صرف یو یې زده کړی نورو نه نه خبر. شاه ولی الله صاحب وایي چې بریلیانو پسې مونږ علی روان دا بریلی خداغه زمانہ کې نو دا خو چا دروغ ویلي دا په نه حدیث پسې مونږ کی عوام ته وایي چې علی حدیث لار کله مسترب وي نو